سلام می قبول کړئ. محمد الله خان افریدی یم او تاسو ګورئ سونو ډیجیټل. دا وخت موجود یم په پاک افغان پوله 0 پوینټ باندې. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د پاکستان حکومت فیصله کړې وه چې د 13 اکتوبر نه مخکې دی هغه ټول خلک چې کوم په پاکستان کې په غیر قانوني توګه باندې اوسېږي په رضاکارانه توګه باندې وځي په هغه لړ کې د افغان مهاجرینو کوم چې په غیر قانوني توګه په پاکستان په بیلابیلو علاقو کې اوسېدل روان دي. تر اوسه پورې تقریبا د 1 لک نه زیات خلک چې کم دي هغه افغانستان ته لاړلو او دغسې سلسله ښه په تیزۍ سره شوري ده. د دې لپاره په لنډي کوتل کې یو کیمپ هم جوړ کړی شوی دی. په هغه کیمپ کې د نادرا وینګ ولاړ دي او هغه د دوی اندراج هم کوي. چارواکي دا هم وایي چې د 13 اکتوبر نه بعد چې کوم افغانیان یا نور ملکونو ولا خلک په پاکستان کې په غیر قانوني توګه باندې وي او هغه ګیر شي نو هغه به دې کیمپ ته راوړل شي چېرته به چې د دوی د سترګو نقشې د ګوتو فینګر پرنټس او دغسې نور چې کوم لوازمات شیونه دي دا به کولی شي او د هغې نه بعد به هغه ډیپورټ کولی شي. د دې لپاره په پاک افغان پوله باندې سخت سکیورټي انتظامات هم شوي دي او د اف سی د پولیس او د ټریفک اهلکار خپله ډیوټي ادا کوي. په دغه ټایم کې موږ سره افغانیان وروڼه هم موجود دي. د دوی نه به پوښتنې کوو چې څنګه وخت یې تېر شولو او په څه نظر دې عمل ته ګوري. بس موږ سره دومره پیسې میسې نه وي بس دغه یو شی بل شی کور کړي هغه هم خرڅ کړي هغې نه بعد بس دا کړي برباد کړي نو یو څه سیستم هم ځان ته برابر کړو کم از کم 30-40 کالونه هم ته تېر کړي ښه روي او اوس هم خفه وو چې موږ چا نه تللو خلکو ژړل او خفګان یې ښکاره کړی و. اوس موږ سره بیخي دې سرپناه هم نشته دی. موږ سره اوس هم دلته یو کډه ده چې دا بیخي هغه خپل ځای نه لري حاریان دریان دی چې زه په کومه دشته پروت وم چېرته به ځمه. نن مې فاتح الله دی اوسېدلم په پینډۍ کې اسلام آباد پینډۍ کې اوسېدلي اوس روان یې د خیره کونړ ته روان یې شوی ده دا تقریبا داسې وه چې دا 12-14 کاله کېږي چې بس همدلته کاروبار هم همدلته دی همدلته لوی راغټ شوي ماشومانان هم همدلته پیدا شوي دي بس په دې باندې خوشحاله د عوامو نه خوشحاله او بس د دولت خپل کار دی اورې چې هغه کو څوک پرېږدي کو وباسي باید چې موږ څه قانوني څه شی وی راغلی وی پاسپورټ وی بل شی ول ښه په قدر عزت سره به د ملک له موږ رخصت شوی وی.